الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دا آیاتنا دی بارکی دی چې قرآن باندې فیصله وکړه. یهودیانو په خپل کتاب فیصله ونه کړه، عیسایانو په خپل کتاب باندې فیصله ونه کړه. نو الله تعالی وایي ما تاسو امر کړی دی چې ما انزل الله باندې به فیصله کړي. یهودیانو د مالدار او د غریب فرق کوو چې د مالدار لپاره یو شان قانون دی او د غریب لپاره بل شان دی. ابوبکر رضی الله عنه چې خلیفه شو او منبر ته وختو نو اولنی تقریر چې کوو ویل ای خلکو به تاسو کې چې کوم سړی زورور دی هغه زما په نسبت باندې کمزور دی، او چې به تاسو کې کوم سړی کمزور دی نو هغه زما په نسبت باندې زورور دی، او زه به د زورور نه حق اخلم، د کمزوري لپاره به زه حق اخلم. نو به ما انزل الله باندې به فیصله کېږي، په دې کې به د چا لحاظ نه کېږي. هر څومره غټ سړی دی که وړوکی سړی دی یو شان قانون دی د ټول انسانانو لپاره. وان احکم بینهم دا به مخکې باندې عطف دی او امر کړی دی مونږه چې حکم کوه بینهم د دیو په منځ کې بما انزل الله په ما انزل الله باندې. نه یوازې قرآن نه دی، ما انزل الله دی، قرآن هم دی او سنت هم دی. نو فیصله کوو په منځ د دیو کې بما انزل الله په هغه څه چې الله نازل کړل. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دیو. دا د دیو خواهش دی چې دیو وایي دا مالدار سړی دی د دې په باره کې بله فیصله وکړه. امام بخاري به د دویم جلد کې نقل کوي یو سړی و د هغې څه مزدور نو هغه مزدور راولګېدو د هغه سړي صاحب کورواله سره بدکاري وکړه. خلکو پکې دا فیصله وکړه چې څه جرمانې پې ولګوله، د سړي نه سل بیزي واخیستې. نبي علیه السلام نه چې فیصله راغله نو ورته وویل چې دا فیصله واپس نه، لاقضین بینکما بکتاب الله، زه به د الله په کتاب فیصله کوم. بس دا بچی به دا بیزي واپس کړي، دا مزدور او د ده لپاره سل کوړۍ دي ځکه دا غیر شادي شده دی، او هر چې ښځه ده د هغې لپاره رجم دی ځکه دا شادي شده ده. نو ولا تتبع اهواءهم د دیو د خواهشاتو تابعداري مه کوه. د دیو د دین دا خواهشات دي چې د یو دپاره یو شان قانون دی او د بل دپاره بل شان قانون دی. پاکستان دی، پاکستان د خواهشاتو تابعداري ده، پکې ډېر خلک دی هغې ته څوک څه نه وایي ګرځي. ولا تتبع اهواءهم د دیو د خواهشاتو تابعداري مه کوه. دا مقدسې غواګانې په پاکستان کې مقدسې غواګانې دي، هغوی د قانون نه بالاتر دي، هغوی چې څه کوي هغه کولی شي. او که غریب سړي لږه خوا دې خوا وکړو لکه دا ګاډۍ دې ولې دلته ورډول ده زر به ولې به ګاډۍ باندې را باندې او دا لوی لوی ګاډي چې ولاړلې دغه
دا هغې ته به کیسه نه وایي رکشې ولاړې دي زر زر دي دیو راشي هلکه اوچته وه غټ ګاډي خیل دی که ولاړ واحذرهم او یره کوه د دیو نه یعنې ځان ساته د دیو نه ان یفتنوکه چې واړی تا لره عن بعض ما انزل الله د بعضې هغه څه نه چې الله نازل کړلي الیکه تا ته د دیو نه بیدار اوسېږه هسې نه چې د بعضې هغه څه نه دې واړی چې الله تا ته نازل کړلي معنی دا ده چې د یو مسلمانانو د کافرانو په هره مسله کې خو اختلاف نه دی ډېرې مسلې دي چې مسلمانانو او کافران په هغې کې متفق دي لیکن ځینې مسلې دا دي چې هغې کې اتفاق نشته ته به دا نه وایې چې دا زما سره خیر دی دا ځینې خبرې مني راشه زه به هم ورسه دا ومنم دا ځینې خبرې زما او ستا مشترکې دي هغه به ته زما څه خامخا منې او زه به یې د څه هم منم او ځینې خبرې داسې دي چې هغه ما انزل الله دي چې په هغې باندې دا کافران رالګي او مسلمانان به دې دوکه کوي چې خیر دی مړه دا خو زموږ څه دومره خبرې مني راځه دا یو به ورسه زه ومنم نو داسې نه کېږي نبي علیه السلام له مشرکان راله نو ویل که ستا بادشاهي خوښوي چې مونږ بادشاهي درکړو که د مکې مشري دې خوښوي مشري به درکړو که تا باندې څه پیریان ناستي علاج به دله وکړو نبي علیه السلام د هغه ټولو خبرو انکار وکړو او دا خبره چې دیو نبي علیه السلام د پیش کولو نو د کلمې به بدل کړي او د پیش کولو دا کلمه پرېږده لا اله الا الله پرېږده او نورې خبرې به درسه مونږ ومنو خیر دی او دا خبره درسه نه شو منلی نو که سړی زمونږ ننان مې خبرې مني او یو خبره هم نه مني چل به په دغه یو خبره کې د دې یوې خبرې چې ته زمونږ څه نه منې زه درسه دغه نه منم نو واحذرهم بیدار اوسېږه یره کوه د دیو نه ان یفتنوکه چې واړی تا عن بعض ما انزل الله الیک د بعضې هغه څه نه چې الله نازل کړلي فان تولوا بس که دیو مخ واړو نو فعلم بویش انما دا یهودیان انما بشک یرید الله الله اراده لري ان یصیبهم چې ورسوي دیو ته ببعض ذنوب عذاب ورته ورسوي ببعض ذنوبهم د بعضې ګناهونو د دیو او عذاب دا دی چې قتلیږي به یهودیان جلاوطن کېږي به او جزیه به مقرر شوی په دیو باندې وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه د فاسقون خامخا نافرمان دي چې یهودیان دي الله تعالی په حکم باندې فیصله نه کوي اب حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت یبغون دی غواړي اذا الله تعالی په حکم باندې فیصله نه کوي نو جاهلیت فیصله غواړي چې باغی کې انصاف نشته ومن احسن موثوق ډیر خسته دی یعنی ډیر عدل کوونکی دی من الله دا الله نه حکم او فیصله کوي دا الله تعالی د فیصلې نه د چا فیصله ښه کېدی شي په اعتبار د عدل سره لقوم خو به دې هغه قوم پوهېږي یوقنون چې هغې یقین لري د الله تعالی په عدل باندې د الله تعالی په مهربانۍ باندې هغه به په دې باندې پوهېږي چې د الله تعالی په حکم کې عدل دی د الله تعالی د فیصلې نه د چا فیصله ښایسته نشي کېدی جاهلیت څه ته وایي جاهلیت هغه طرز زندګۍ ته وایي هغه نظام ته وایي هغه فکر ته وایي چې د هغې بنیاد په علم باندې نه او د هغې بنیاد په ځوان باندې په ګمان باندې په تخمین باندې په اندازه باندې د اسلام بنیاد په علم باندې په دلیل باندې دی او د اسلام نه علاوه چې کومه نظامونه د شرک دی بل نظام دی د هغې په بنیاد کې علم نشته وهم و ګمان دی د جاهلیت ټکی په قرآن کې څلور ذکر راغلی دی یو ظن الجاهلیت دویم حمیت الجاهلیت راغلی دریم حکم الجاهلیت او څلورم تبرج الجاهلیت ظن الجاهلیت معنی دا ده چې
د اسلام بنیاد په علم باندې دی او د جاهلیت بنیاد په ځوان باندې دی، په تخمین او په اندازه باندې دی. نو د علم په لاره کې چې اسلام د کم شی رامخې ته کېږي نو هغه ځوان دی. لکه د دنیا دا فلسفې ټولې دا ځوان دی، هسې ګمان دی. د دې په بنیاد باندې څه دلیل دی؟ مثال په طور باندې د ډاروین دا نظریه خلک وایي په یونیورسټو کې به کلاسونه اخیستی کېږي. د دې څه دلیل دی؟ د دې په بنیاد کې څه د علم خبره ده؟ هسې اټکل دی، اوتې بوتې خلک پسې روان دی لکه څه د پلانۍ تیوري ده. د ډاروین بیا هم دومره یقین نه و لکه د دې ماده پرست انسانانو چې به څومره یقین دی چې انسان شادو ترقی یې کړل او د ارتقا په نتیجه کې دا کار شوی دی. نو دا ظن الجاهلیت، دا ګمان دی، اټکل دی. د دین بنیاد په علم باندې دی، ول د دین په دې خبره کې عزت هم دی. یو سړی چاته دا وایي چې ستا مور و پلار الله تعالی پیدا کړو، ولقد کرمنا بني آدم، او دی ورته وایي چې نه د شادو نه پیدا دی. دا هم یو فلسفه ده، خلک یې وایي، هسې ګمان دی، په بنیاد کې څه دلیل نشته. دویم په حکم الجاهلی، حکم د جاهلیت. جاهلیت چې دویمه خبره کوي نو هغه د حاکمیت د الله نه مني. په اسلام کې حاکمیت د الله دی او جاهلیت، حکم د جاهلیت معنی دا ده چې دی د مونځ او دس د سمني، دا پوجا او پرستش د سمني، لیکن د الله حکم د سنه مني. دقم جاهلیت دی. په دې ملکونو کې ته وګوره دا ټول جاهلیت دی. په امریکا کې د الله حکم نه منول کېږي، دغه جاهلیت دی. حکم د عوام دی، خلک وایي دا ترقي، نه دا جاهلیت دی چې د الله تعالی حاکمیت نه مني. خیر دی وایي لکه مانځه او داسه ته خو اجازت دی، مانځه او داسه ته اجازت دی او د الله تعالی حکم د اجازت نشته، نو دا هم جاهلیت دی. په ظاهر به تا ته ډېره ترقي ښکاري، لیکن د اسلام په نظر کې چې د الله حکم او فیصله به کې نه وي، دغه جاهلیت دی. دریم چې دی حمیت الجاهلیت، حمیت د جاهلیت غیرت. د قوم په نوم باندې خلک راجمع کول، د لسان په نوم باندې راجمع کول، د علاقې په نوم باندې خلک راجمع کول، دا د جاهلیت غیرت دی. یو پیر جګړه وه د انصارو د مهاجرینو د یو کس، هغه یو ویل لکه انصارو راجمع شي او بل ویل مهاجرینو راجمع شي. نبی علیہ السلام ویل پرېږدئ دا خبرې، دا بدبویه خبرې دي، جاهلیت خبرې دي. نو بیا جاهلیت دغه کار کوي چې نن سبا یې خلک به څه کې ورکړلي، په قومونو کې، په وطنونو کې د هغې نه څومره نقصانات پیدا شو. څلورم تبرج الجاهلیت. جاهلیت دا دی چې زنانو ته ووایي په ډاګه باندې شئ، راوځئ، په هر څه باندې تصویران ورکوه او بهر ته زنانه راوباسه، او زنانه خو تاسو خو چې دی نو قید یې او دا چلونه مو وکړه او دا مو وکړه، تاسو بهر ته راوځئ او ځان له کارونه کوئ. او د دې پکې دا مقصد دی چې دا زنانه راوځي او بهر کارونه کوي، بې حیایي به هم شروع شي. او بل دا دی چې کارونه کوي موږ له به ټیکس هم راکوي، او ستا خو به ټیکس باندې مړېږې نه، مړېږي نه. دا خلک وایي څومره ټیکسونه دا ملکونه والا اخلي، خو ماړه نه شو. دا قرآن او حدیث چې څوک پرېږدي که نه هسې خري، دا خلک نه مړېږي. څومره تنخواګانې علي دا خلک، څومره مراعات علي، خو بیا هم اروا خواره ده، خېټې یې نه ډکېږي، په خاوره به ډکېږي. قرآن او سنت سره تعلق نه یې، هسې څاروی څاروی بلا ټیکسونه دي، بس یو طرف ته ځي، پته یې نه لګي. دا ماړه نه شو. نو دا تبرج معنی دا ده چې خلک بهر ته راوځي، زنانه بهر. دا ټول جاهلیت دی. نن سبا چې څه روان دي جاهلیت، یوازې هغې ته نه وایي چې د اسلام نه مخکې کوم و، دې ته جدید جاهلیت وایي چې ښځې بهر ته راوباسي، د الله تعالی حکم ونه مني او په ځوان او ګمان پسې خلک روان شي، علم پرېږدي. دا جاهلیت.
وأن يحكم بينهم فیصله ومن ذلك بما فعصمان أنزل الله چې الله نازل کړل ولا تتبع أهواءهم خواهش تابعداري مکو د خواهشاتو د دیو واحذرهم او يرکو د دیونا أن يفتنوك چې واړی تا لرام بعض ما أنزل الله إليك د بعض هغه څه چې الله نازل کړل تا ته فإن تولوا کدیو مخواړو دي يهوديانو فعلم بويش أنما بيشك يريد الله والله إرادة لري أن يصيبهم جور سيديو عذاب ببعض ذنوبهم وسبب بعض گناهون لديو وإن كثيرا من الناس ويقنا دير خلقنا لفاسقون خامخانا فرمان دي أبا حكم الجاهلية يبغون آية فيصل الجاهلية وغاري ومن أحسن من الله او سوق ډیر خیسته دی د الله نه حکما و فیصله کی یا سوق ډیر عدل والد د الله نه حکما و فیصله کی لقوم يوقنون دا قوم د پاره يوقنون چې یقین کوي او بده کوي وان يحكم بينهم وامر